بسم الله الرحمن الرحيم. وسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها برګوري جی من پرون د طلاق بیان شروع کړو، تعریف هم کړو، سبب هم ورله بیان کړو، حکم هم ورله بیان کړو، او بهم په حقوق په اعتبار سره د طلاق درې اقسام ذکر کړیو، او به د حکم په اعتبار سره رجوع کولای شي کني شي، هغه اعتبار سره مر درې اقسام ذکر کړیو. برحال و صاحب د قدرې فرمایي لک برو ګورئ، طلاق سنت چې دی کنه، طلاق حسن دا مدخول بها او غیر مدخول بها دواړو کې راتلی شي. به وورئ، طلاق سنت په دوه قسمه معنی دی، یو ته سنت فی الوقت و یو ته سنت فی العدد ویلې کیږي. سنت فی الوقت، سنت فی العدد. سنت فی الوقت څه مطلب؟ چې په داسې طهر کې طلاق ورکړي چې هغې کې جما نه کړي. دوه قاعده، طهر کې جما نه کړي. سنت فی العدد څه مطلب؟ یو ورکړي ولا بس. او بدعت فی الوقت او فی العدد دا بدعت مرازی. بدعت فی الوقت حیث کې ورکړي یو، او بدعت فی العدد یو طلاق ورکړی ته ورکړي بلم پسې ورکړي، یا درې په یو ځل ورکړي یا دوه په یو ځل ورکړي، دا بدعت فی العدد شو. نو سنت فی الوقت، سنت فی العدد، بدعت فی الوقت، بدعت فی العدد. پوه شئ پې؟ واورئ. وسنت فی الوقت من وجهین، سنت په وقت کې دا په دوه وجو دی. سنت فی الطلاق، یار سنت په طلاق کې من وجهین دوه وجو نه دی. سنت فی الوقت یو، وسنت فی العدد دوه. فسنت فی العدد الاکبر وګورئ، بس دا مسله مې نه وه کړې. سنت د عادت په اعتبار سره چې دی هغه مدخول بها غیر مدخول بها دواړو ته شامل دی. یو ښځې سره واده کړی، دخول یې کړی دی او که نه دی کړی، دواړو ته شامل دی. څنګه؟ که دخول یې کړی دی، طهر کې طلاق ورکړي، داسې طهر کې چې لا جما یې نه کړي، سنت فی العدد شو. غیر مدخول بها ده نکاح ورسره شوی، لا دخول نه دی شوی، فقط یو طلاق ورکړي. نو مدخول بها تم فقط یو طلاق ورکړي، سنت فی العدد شو. کنه اول مې ورانه ویل، تاسو مطلب اکبر وګورئ. موږ څه ویل چې سنت فی العدد چې مدخول بها غیر مدخول بها دواړو ته، لکه مدخول بها کې فقط یو طلاق ورکړي، بس سنت فی العدد شو. کنه غیر مدخول بها کې فقط یو طلاق ورکړي، سنت فی العدد شو. پوه شولې؟ البته سنت فی الوقت چې دی هغه مدخول بها کې راتلی شي، او غیر مدخول بها کې کم یو؟ سنت فی الوقت. وګورئ دا فسنت فی العدد یستوی فیها، برابر دی بدی کې مدخول بها و غیر المدخول بها دواړو ته طلاق سنت ورکولی شي. وقت ذکرناها. وسنت فی الوقت چې یثبتو، دا ثابت دی په مدخول ثابتېږي مدخول بها کې خاصتا. هلکه دا به څنګه وقت په اعتبار سره صرف مدخول بها کې سنت فی، داسې طهر کې طلاق ورکړي چې هغه طهر کې جما نه وي شوي. پوهېږئ پې؟ داسې ګورئ چې باره نه ګورئ، زه به بار بار وایم، حالانکې اسانه خبره وي. داسې طهر کې طلاق ورکړي چې جما، دا وقت سنت دی. خو دا لوبه غیر مدخول بها کې نشته. وجه څه دی مولوي صاحب؟ وقت کې سنت ځکه دی چې دغه طهر چې جما نه شوي، دا د رغبت حالت دی، رغبت، او دا جما نه کوي، طلاق ورکوي، ځکه سنت دی. او پاتې شوله غیر مدخول بها، هغې ته که په حیض کې طلاق ورکوي هم سنت دی، هغې پوهېږئ پې؟ او که طهر کې هم سنت دی. وجه څه ده؟ هغې ته هر وخت کې رغبت وي، او اوله بیره اوله بیره خو سړی وایي چې څه چې د لاسه مې کېږي ویې کړمه. ګورئ دا کوم ځای ته ورسېدلو. وسنت فی الوقت یثبت، ثابتېږي مدخول بها کې خاصتا، وهو ان یطلقها چې طلاق ورته وکړي فی طهرن په داسې طهر کې لم یجامعها چې دې سړي جما نه کړي هغې سره فی په دې طهر کې. وجه څه ده مولوي صاحب؟ ما تاسو ته بیان کړله. لأن المراعه، ځکه خیل لحاظ ساتل هغه د دلیل حاجت دی. دلیل حاجت څه؟
بار بارم ویلو اقدام کول دی په طلاق باندې بدسي حالت کې چې هغه حالت دوته دی غره اول اقدام على الطلاق اقدام کول دی په طلاق باندې په زمانه تجدد الرغبه په زمانه د نوی رغبت کې او الطهر الخالي عن الجماع دغه هو رغبت فیصله وي وتی وکم او دام بهم طلاق ورکه معلومیږي چې ضرورت دی اما زمان الحیض زمانه چې رکنه مدخل بها کی وقت سنت نه دی اګه سره تکرار کوي دا سلام علیه شه دی وي او یو پیر طهر کې جما کړي کنه یو پیر د بارے د نړ به نه کیږي مړه ما پرون کړي د نن ورکه اما زمان الحیض فهو زمان النفرة وبالجماع مرة او چې کله جما یو بروشي په طهر کې نو تفتر الرغبه رغبت کی کمزوری راځي کا کمی کی به او پاتش ولا غیر مدخول بها ما تاسو ته ویل یطلقها فی حالت الطهر والحیض دوړ کې طلاق ورکول شي وخت په اعتبار سره دی کې هر خاص وخت سنت نه هر وخت سنت دی خلاف لزفر امام زفر رحم الله وی نجی څنګه چې څنګه چې مدخول بها ته حیض کې طلاق ورکول سنت نه دی غشن غیر مدخول بها تم حیض کې طلاق ورکول سنت نه دی دی څو کوئی امام زفر رحم الله باغي ور قياس کوي وره خلاف الزفر وهو يقيسها اغه دا مدخول بها غیر مدخول بها قياس کوي وهو امام زفر رحم الله يقيسها غیر مدخول بها قياس کوي على المدخول بها باندې ولنا موږ د بار دلیل وره ان الرغبه وليس برو ګوري طلاق کله حسن وی چې حالت د رغبت یو طلاق ورکی وزدا قاعده شو حالت د رغبت وی او غیر مدخول بها کې د حیض ولا کم حالتي کنه هغه هم د رغبت حالت وي وخت مې ویلو کنه ولی نوې خدای چې سړی راشي اول شپې دیو جن حیض چې نه اول نکاح چې کوي نو حیض نه هغه وخت کې کوي هغه د سلو سات چې د دیری کې اول شپه باندې کار به خرابې خامخا هغه ته پته ده دوسته ولنا من وایو ان الرغبه في غیر المدخول بها چې دا صادق ویلا تقل نه کمیږي د حیض په وجهم ما لم يحصل مقصود ترڅوچی نوی حاصل شوه د سړي مقصود منها د خزینه او د خزینه د سړي مقصود خدا سره پیژنې شی وهل وتوي شی وهل سالکان خو پیژنې خدای جنکې نه پیژنې نما جنکو ته شی ورولو کم یو کړي د اوس خپل روړ ته ګوري د اوس خپل ورندار باندې عزت کوي الګا دا چې کله ګور ته لاړې دینه بس تا نمبر دی د خیره عزتای نه ګورندار ته ودا په پوګته کې ښا ګوره ته ټول د کارونه دي او فل مدخول بها کې تتجدد الطهر طهر سره نه وکيږي مدخول بها کې د طهر سره نه وکيږي قال قدري مولا فرمایي و اذا كانت المرء لا تحيد من صغر او كبر فاراد يطلقها ثلاثا لسنبر وګوري جی یو جنې د هیز نه راځي مثلا وړه ده نه کالو نه مخکې نکاح کې د هیز نه راځي یا ډیر بډای د 55 کال چې واوړي به هم تور هیز نه راځي او دی له غواړي چې طلاق سنت ورکه طلاق سنت خو هر طهر کې یو طلاقي نه دې خو هیز راځي نه یو طلاق ورکو وس بچ کوي په خبره پوه شولې واور مولوی صاحب جواب د مسلې دا شو چې د کمی خزي هیز نه راځي د کم عمرې په وجه یا د زیاتوالي د عمر په وجه او سړی غواړي طلاق سنت ورکه مدري نو یو طلاق چې ورکو یو مشت صبر وکي به بل طلاق ورکی به یو مشبه صبرو کی به بل طلاق ورکی ولی د کمی خزي چې هیز نه راځي دغه په حق کې یو مشتاسي لکه هیز راتل دلیل وایو ته وګوره دلیل دا د کمی خزي چې هیز نه راځي او هغه تخون طلاق ورکی عدت چې تیری کنه د کوم چې هیز راځي د درې هیز دي او د کوم چې هیز نه راځي غي ته وي درې مشته تیری کوي پته ولګیدل دا مش په زیاده چا ودرېږي هیز وګوره و اذا كانت المرأة کله چې وي وخذا لا تحيز هيز نرتل من صغرنا او كبرن فاراد اراده وکړه خاون يطلقها چې طلاق ورته ورکې دري لسنت طلاق سنت طلقها واحده يعني وقت سنت کې ورکی یو طلاق دی ورته ورکی فایده مدا شهرن به چې کلمې شته شي طلقها اخرى بل ورکی ولی لان شهر چې د مولي په حقهما په حق د صغيري او کبيري کې دا قائم دی په مقام د هيز دا شي لکه هيز تیرېدل قال الله تعالی الله تعالی فرمایي والله اغزنا يئسن من المحيض چې هغه د هیز نه امید شي من نسائکم تاسو په خزو کې نو انرتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر عدت څو میاشتې دي درې میاشتې او بسې څه وایي والله لم يحضن واغه خزي چې هیز نه راځي یعنی بډایګانی
نو داغو حکم هم دقه دی پوه شوي پی راځي ورله الى ان قال والله لم يحذنا والاقامه في الحيض خاصه يقدر الاستبراء لك برو ګورئ الکه دا هیز چره دا میش دا د هیز په ځای ودرېږي که د طهر په ځای دا خو د طهر په ځای ودرېږي امام شافعي رحم الله هغه عدت په طهر باندې یادوي که ستاسو ذهن کی خبره او عدت به په درې اطهارو تېرېږي داسې ده که نه نو دا میش د هیز په ځای نه د چا په ځای ودرېږي طهر په ځای یا داسې وایي د دواړو په ځای ودرېږي او تاسو صرف څه یاد کو جواب واورئ مولوي صاحب دا میش چې ده که نه دا په حق دا بدل د هیز دی دلیل دا دی تاسو استبرا پیژنئ استبرا یو سړی وینځه واخلي یا یې وله څوک ورکړي اصل کې په وینځه کې چې کله ملک بدل شي حکم دا دی دا نوی مالک به یو میاشت پورې هغې ته څه نه وایي هداسې وایه که هیز یې راځي نو تر یو هیز تېرېدو پورې به ورسره نه نږدې کېږي او که هیز یې نه راځي یو میاشت پورې به ورسره نه نږدې کېږي دې ته څه وایي استبرا نو تاسو وګورئ د استبرا په صورت کې دا میاشت د هیز په ځای ودرېدله که د طهر په ځای که هیز یې راځي یو هیز به ورته نه نږدې کېږي او چې نه نو بیا به یو میاشت معلومه شوله چې دا شهر چې دی دا مقابل د چا دی بدل د چا دی د هیز دی وګورئ والاقامة فی الحیض او اقامت د میاشتې چې دا په هیز کې لکه هیز په ځای دی خاصتا ته ګورې نه یقدر الاستبراء فی حقهما مقرریږي استبراء په حق د دغې ماشومې او د عیسې کې د چا چې هیز نه راځي استبراء یې په چا مقرریږي بالشهره که نه خوانې در نه کو مخکې راځي وهو بالحیض او استبراء خو هم طور په چای هیز یې د چا چې هیز راځي لا بالطهره نو پته ولګېدله میاشت د هیز په ځای ودرېږي طور په ځای نه وي پوه شوئ که نه پوهې اوس راشي بر وګورئ مسله خو دا ده پوه یم پې شو چې یو طلاق به ورکړي یو میاشت پس به بل ورکړي یو میاشت پس به بل ورکړي طلاق سنت دغه طریقه به وي خو اوس دا ده چې دا یو میاشت شماري څنګه به شماري نو مولوي صاحب که اول طلاق یې د میاشت په اولې ورځ ورکړو نو بس بیا میاشت که د 30 او که د 29 شرعي میاشتې چې که نه قمري یا د 29 یا د 30 بس نو بس هغې په حساب سره به شي اول تاریخ باندې یو طلاق ورکړو د میاشت بله میاشت که د 29 اول تاریخ رالی بل به ورکړي او که بله د 30 او که د 29 هغه چې رالی اول تاریخ بل به ورکړي په دې پوه شوئ او که د میاشت په منځ کې مثلا 10 تاریخ باندې بیا به څه کوي نو ټول اتفاق دی بس بیا دې هر 10 تاریخ باندې دې ورکوي 90 ورځو کې دې پوره کړي یو 10 قمري باندې ورکو بل 10 قمري بل 10 قمري پوه شولې دغه مسله مولوي صاحب د امام صاحب په نظم باندې د عدت هم د عدت کله چې ښځه هیز عدت تېروي په هیز بره ګورئ درې هیز عدت دی که نه خو که بیماري نه راځي بیا څو دي 3 میاشتې دي نو څنګه به یې تېروي امام صاحب وایي که د میاشت دا اتفاقي مسله ده که د میاشت په شروع کې او خاوند طلاق ورکو نو هر یو تاریخ بل میاشت اول تاریخ چې رالی یو میاشت به وشي بل میاشت اول تاریخ بل میاشت اول تاریخ چې رالی بس عدت به پوره شي او که د میاشت په منځ کې مثلا 10 تاریخ به امام صاحب وایي پوره 90 ورځې به پوهېږئ که نه پوهېږئ وګورئ او بیا په دغه مسله کې د صاحبانو قول بدل دی ښه بیانوم ثم ان كان الطلاق چې فی اول الشهر یعتبر شهور له به اعتبار وي بالاهله پچاو باندې میاشتو باندې هر میاشت بدلېدو سره به طلاق ورکوي وان كان في وسطه او کشري په 10 تاریخ طلاق ورکړی نو فبالایام فی حق التفریق تفریق په صورت کې ټول اتفاق دی 50 سره به ایام سره به یعنی 30 ورځې پس به ورکوي وفي حق العدت کی كذلك عند ابي حنيفه امام صاحب رحمه الله فرمایي کنه عدت مسله کې 90 ورځې چې دیری شي چې کله مینس د میش په مینس کې نو به دغه طریقه وي څو ورځې دیری شي 90 ورځې دیری شي د پوره شي او عنده مالک برو ګوري صاحبین وای نه چې د څه بګوي طلاق مثلا ورکړی دی په 10 تاریخ باندې نو اوله میش چې دا په 3 پوره شي او 2 په میشت وي څه مطلب توجه عدت کې سره بیا دوم عدت کې 10 تاریخ ورکړی کنه نو دا به زی دا میش کده یو کم دیر شو نو څو ورځې به حساب شي 19 او کده دیر شو څو به حساب شي شل به چې کله 1 تاریخ شو کنه اوس دغه نه دی حساب لګی راتلون کې 1 پوری یو میش
بل یک پورې 2 میاشتې او مخکې 20 ورځې تېرې شوي 10 په پسې نور ملګري کېږي مخکې 21 تېرې شوي 9 به ملګري کېږي که مخکې 15 تېرې شوي 15 به ملګري کېږي او منځ کې کومې میاشتې وي که د 29 وي دي بس 9 ورځې ضروري دي که د 29 وي هم وي دي انا چا رأی ده صاحبانو عدت کې ښه خالي او فتوم په دې قول معنی ده صاحبانو په قول معنی ووره وعندهما صاحبانو په نظم معنی یکمل الاول مکملیږي به اوله میاشت په اخیره باندې نور ما تاسو طریقه وښودله اول متوسطانې میاشتې چې دي که نه هغه به شا پوره کېږي اهلو باندې وهي مسأله الاجاره دا اصل کې د اجارې مسله ده ما دي هغه ورور دي څه نوم دی واده چې کړی لنډ وایه جمیل لمې کور په کرۍ ورکو 3 میاشتو پورې اوس به څنګه وي نو که د میاشت په شروع کې خو بس هر میاشت په اول به حساب کوو 3 میاشت په اوله کې به وځي به او که د میاشت په منځ کې و امام صاحب وایي 90 ورځې لپاره شو مثلا 3 میاشتې 90 به شو صاحبان وایي چې نه جي 2 میاشتې به په میاشت حسابو اگر 29 وي هم وي دي او هغه اول او اخیره به برابر کړو هغه به 30 کړو مطلب 88 ورځې به شي قال د قدري مولا فرمایي ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان لکبر وګوري لکه دغه خزر د چا چې هیڅ نه راځي نو منګ ویلو چې دی طلاق سنت ورکي یو طلاق به ورکي مېش پس به ورکي مېش پس به ورکي دا مسله خو ختم شو کنه خو سوال دا دی توجه د کمی خزي چې هیڅ راځي الته حکم دا اول طلاق به کله ورکي طلاق سنت چې طهور شي او داسې طهور شي چې جما پکې نوي شوي داسې ویلو کنه نو به طلاق ورکي ورپسې بل دلته به څه کوو دي کې خو هیڅ نه راځي چې موږ وایو چې هیڅ ختم شي طهور شي او به طلاق ورکوي دا هیڅ راځي نه نو موږ وایو مړه بسې جما یې وکړله څنګه چې تراله رشي پردګاه کې وتړلو کنه او طلاق سنت ورکول غواړي و ډایرک دی ورکي به دې میش پس بل ورکي به دې میش پس بل ورکي او امام ظفر رحم الله بدی کې فرمایي نه چې دې خزي هیڅ خو نه راځي کنه نو دلته میش پسې موږ وختي ویل میش پسې د چا ودرېږي د هیڅ کنه نو داسې به وکړو چې کله وتې وکړله یو میش چې تېره شي به دې یو ورکي او به دې ورپسې بله میش پس یو به دې بله میش پس وتې نه بس ډایرک ورکول ټیک نه دي یو میش صبر دي وکړي لکه څنګه چې حایزې ته یو هیڅ صبر کوي پوهېږئ که نه وګورئ ویجوزو جایز ده ان یطلقها چې سړی ښځې له طلاق ورکړي همدغې ښځې له د چا جهیز نه راځي ولا یفصلو فرق رانه ولي بین وطئها و طلاقها په مابین د وطې د هغې او په طلاق د هغې کې بزمانې څه زمانه فرق رانه ولي وقال امام ظفر رحم الله فرمایي یفصل بینهما بشهر فاصله به راولي د دواړو ترمنځ یو میاشت لقیامه ځکه دا میاشت چې ده ودرېږي په مقام د حیض باندې که نه پوهېږئ پې او بله واورئ لږ بره وګورئ دا خو د قیاسو باچا دی که امام ظفر رحم الله تاسو ویلیو که نه داسې طهور کې به طلاق ورکوي فرمان ته به بره ګوره ستا د نه خدای خو دې غر که چې غر شي بره ګوره نه دې کنځم ګورې دې خو ګورې ټوله لکه تاسو ویلیو حایز له چې طلاق ورکوي سنت په داسې زمانه کې به ورکوي چې هلته رغبت نه وي کومه زمانه ده چې طهوري او جما پکې نه وي شوي داسې ویلیو که نه نو امام ظفر رحمه الله وایي چې اوس یې وتې وکړله دا د چا چې هیڅ نه راځي دې سره ډایرکټ طلاق ورکوي نه دې خو رغبت نشته پکې که نه هلته تا ځکه ویلو چې هلته که کم طور کې حیث کې که طلاق ورکوي رغبت نه تاسو ویل دا سنت نه دی او کم طور کې چې جما شوي او طلاق ورکوي رغبت نه به هم سنت نه دی داسې وکړه نه دلته هم چې جما وشوله ډایرکټ طلاق ورکوي خو رغبت نشته که نه نو چې رغبت نشته نو سنت نشو څوک وي پدن لګي پوه شوي که نه پوه اوره ولأن بالجما ځکه یو پېره جما کولو سره تفتر الرغبت او رغبت چې دی دا کمیږي وانما تتجدد بزمان رغبت کله نوی کیږي چې زمانه تیرې شي او زمانه څومره ده وهو الشهر ولنا موږ ورته وایو انه لا يتوهم الحبل لږ بر وګورئ د دې کومې ښځې چې حیض نه راځي یاد ساتئ هغه حامل هم نه جوړېږي کلم نو دا سوچ چې سړی ساتي مړه بچی مچی سم نه پیدا کېږي راځه وتې کوې موږ خو وتې د دې وجې نه هم نه کوو داسې نه چې حامله جوړه نه شي سوچ پکې دا هم ډېري ځان بچ را بچ کوو یو بچی هم شوی بل ونه شي او دا د کومې ښځې چې بچي نه کېږي خو ټیم نه ټیم ګوري نه خالي به ورخیږي هر وخت کې په هغې کې رغبت وي
ته وګوره لږ شان ولنه موږ وایو ښځې به وایي څه وکنځلو یار خدای خو دا ملا مړ کي چې هر څوک دی زه به ورته اوس نه دې واوري زما دا اعلان ګورې ځوان سړی ما چې دا خیرې ونه کوي او ما ته ګران یې ځکه درته کنځلې کوم زه خو په تاسو مړ یم خدای خو م غر کي که او خاص کر باجیګانې څوک چې د کتاب پړوی یې اوري هغو ته وایي چې بس تاسو خو زما د زړه سر ولنا انه ولا يتوهم الحبل وليس وهم د حبل نه کېږي که نه د حمل فیهما په دې دواړو کې او دا کراهیت ولې لږ بر دا خبره مې نه وکړې دا طلاق دا کوم طهر کې چې جما یو پېره وشي او به طلاق ورکوي دا مکروه دی که نه کرا مکروه او که نه بدعي دی وجه څه ده تاسو لږ بر وګورئ وجه دا ده اوس پته نه لګي چې حمل جوړ شوی دی که نه دی نو چې پته نه لګي نو دا پته نه لګي طلاق ورکړو چې عدت په وضع حمل سره دی او که نه عدت په 3 حیضو سره دی پته نه ونه رسېدی که نه پې ځکه د حاملي عدت په څه تېرېږي وضع حمل سره نو چې تا کله یو پېره طهر کې لوبه وکړله نو کېدای شي حمل جوړ شوی کېدای شي نه جوړ شوی نو عدت پته نه لګي چې په کوم معنی دې وجې نه په دې کې څه دی کراهت دی او د دې ښځې حمل جوړېږي د چا چې بیماري نه راځي جوړېږي نو دې کې څه دا قصه راځي چې عدت یې په وضع حمل سره دی او که په حیض سره دی نه راځي خبره زړه بزله د 3 میاشتې دی وجه نه کراهت وجه نشته چې هغه عدت کې قصه ده اوره والکراهیت فی زوات الحیض باعتبار دا په اعتبار هم د دې توهم حبل له لأن عند ذلك دغه صورت کې يشتبه وجه العده د عدت وجه مشتبه جوړیږي کومه ده او پاتې شول د رغبت خبره امام ظفر رحمه الله ویل کنه چې څنګه وتی وي کې ډایرکټ طلاق چې ورکې دي کې خو رغبت نه لکه ته ورکې چې وتی وي کې او طلاق ورکې څنګه چل ته رغبت نه دا ویلیو کنه وینا دا خبره دې ټیک ده چې یو وجه نه رغبت کم شو چې فورا او فی الحال وتی کړی دا ای برون کړی دا رغبت کم دی خو د بلې وجه نه رغبت زیات دی چې هلکه دې وتی سره تاوان ماوان نشته ماشوم نه جوړېږي ته کار کوه یو طرف ته که ان قریب وتی شوی رغبت کم شوی بل طرف ته رغبت زیات هم دی که نه ولې بوج د ماشوم را باندې نه راځي اوره والرغبت چې دی وان کان تفتر من الوجه الذي اگر چې کم شو دا هغه وجه نه ذکر کوم چې امام ظفر ذکر کړي لكن تکثر من وجه آخر د بلی وجه نه زیاتیږي کنه لانه يرغب خاون رغبت کوي فی وطن بداسي وتی کی غیر معلق چاولوق نه راولي حمل نه جوړي فرارا ان الولد او تیخت کوي د بوج د ماشوم نه اځه ماشوم نه پیدا کیږي نو دغه شان خزي هر وخت چې د رغبت وي فکان الزمان چې د زمانه د رغبت د فصاره ک زمان الحبل دا داسې شول کې یو سره حامله یو طلاق ور کوي نو غیر ور ډایرک ور یعنی وته نه پسم ډایرک طلاق سنت ور کولی شي روانه ده مثلا وطلاق الحامل يجوز قبل لکبر وګریږي حامله بیانات کوي دی وی خزي حمل لبلار به خزنه فرمانه بلار با او خون طلاق ور کوي نو طلاق سنت کو ورکه ډایرک د وته نه بس هم ورکول شي نو رقصه کو وره وطلاق الحامل طلاق د حاملی يجوز جائز دی عقب الجماع د جماع فورا بس یعنی دا به بدعي نه وی کا سببي سنت بوي وجه تر لانه لا يؤدي الى اشتباه وجه الدا الک کم طهر کی چې جماع وشي الته فورا طلاق ورکول ځکه ټیک نو مکروه چې عدت په حمل دی او که عدت په حیض دی د دې قصه ورانې دله داسې وکنه او حاملې ښځې عدت بهر حال بچا دی په وضع حمل دی پوهېږئ که نه پې څه اشتباه راځي چې نه راځي نو هغه کراهت وجه هم نشته لهذا سنت دی لأنه لا يؤدي الى اشتباه وجه العده ځکه نه متعدي کېږي اشتباه د وجه د عدت ته او زمانه د حبل اعتراض به وکړه نو ته خو اوس وتې کړې د مړه رغبت به کمي که نه وینا زمانه د حبل چی کنه د حمل زمانه دا د رغبت زمانه یي دوه وجنه یو خزي سره ډیر لګي یار ګور زما بچي په خېټه باندې دی بچي سم محبت خزي سم محبت ته پوسټ یو چې حمل خزي جوړ شو مینه دي زیاته شو کنه به ته وي پیږي کنه ا دویم وجه که خزي سره نه ماشوم سره یي جما تو ګر خپل وي تاسو په اعتراض باندې پوه شئ وای اعتراض لري چې جما وشول رغبت کم شو کنه چې رغبت کم شو په کار د رقم طلاق چره دا بلا ضرورت حساب شي
واورا وزمان الحبل زمان الرغبة في الوتي ولي لكونه غير دا وجه من ویلي لكونه زکه دا وتی چې دا غیر معلق دا ولوق نه راولي بس چې نه راولي بس دا وتی سره مفت وتی دا او فيها یا پدې خزه کې دغوی دا رغبت فی پدې خزه کې ولی لمکان ولده زکه چې د دې سلیز وی من هدا دې خزه نه دینو محبت او سدت شوی فلا يقل الرغبه بالجماع کې رغبت کم نشو کنه پوهه نشي به ويطلقها لسنه ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشار برو ګوري لکه دغه حاملې خزه لکه چې طلاق سنت ورکې درې طلاق نو څه طریقه به دغه خو هیڅ راځي نه و یو طلاق به ورکی حمل نفس دا و جما نفس ډایرک او کروستی بهر حال یو میش پست به بل ورکی یو میش پست به بل ورکی لکه څنګه چې مخکې قصه تیر شو و يطلقها طلاق به ورکی دي ته سنت طلاق ثلاثندري يفصل فاصله بر ولي بين كل تطليقه بشهر تطليقتين بشهر عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله دا شارع دا شیخینو هم دا مفتابی دا امام محمد رحمه الله فرمایي بر ګوري حاملې له چې طلاق سنت ورکه فقط یو به ورکه فقط څه یو ته چې طلاق سنت ورکوم او درې ورکم نشي ورکولای ځکه طلاق سنت خو دې ته وایي چې هیڅ تیر شبل طهر را شبل باور کې هیڅ تیر شبل طهر را شبل باور کې دا سیده کنه او دا چا چې هیڅ ناراضي نو مش پس باور کې نو دا خزه چې د حامله د دې هیڅ راضي او دا دغه په شان د چې د چا هیڅ ناراضي هغه په شان هغه همیشه هیڅ ناراضي نه دا نه اولی په شان نه د دویمه په شان لہذا دی چې طلاق ورکه سنت نو فقط یو باور کې وقال امام محمد فرمایي لا يطلق لسنه الا واحده طلاق سنت بده تنور کو مگر یو ولي لان الاصل في الطلاق الحظر اصل بالطلاق کې څوک دی منع ده وقد ورد الشرع بالتفريق او شرع وارد شوی ده ک طلاق سنت ورکه هغه دا چې ته تفریق راولي على فصول العده د چا چې هیڅ ناراضي نو د عدت په فصول باندې هغه څوک د میش پس به ورکه د چا چې هیڅ راضي ته ورکه د چا چې ناراضي میش دا د زوات الاشهر نه ده زوات الهیز نه ده دا واقعي کې نشوله او اصل منع ده راشي په خبر باندې مخل سم پوهه نشولې نه د زوات الهیز نه ده او نه هغه چانه ده چې هغه زوات الاشهر وي خو به هم درې ورکه کنه وینا اصل په طلاق کې منع ده په وخت ضرورت سره یو جایز دی دویم دریم خو نه دی نه دویم او دریم چې جایز دي هغه منګه هغه ولانو دوه ته جایز کړي وږي وجه موجوده ده دي خو وجه نشته چې نشته دي کې به فقط یو وي وسم پوهه نشوي کم دی والشهر في حق کم دی وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العده او وارد شوی د شرع چې تاسو تفریق وکي طلاق سنت کې واقع کوي په فصول عدت باندې فصول عدت څخه هغه میشت دي ښا د چا چې هیڅ ناراضي والشهر في حق الحامل ليس من فصولها او میش په حق د حاملې کې د فصول عدت نم نه چې مونږ وي یو میش دو میش درې میش تیر شو عدت ختم شو ته سیده فصار كالممتده د دې مثال تاسو شو د کومې خزي چې هیڅ ناراضي مولي چې د سی وایا د کومې خزي چې ته روغدوي چې تا کال پس یو بیر هیڅ راځي به چې د دوه کال پس یو بیر هیڅ راځي غسلیخ کا هغه بشان شولا هغه کې حکم داده چې تاغیل طلاق سنت ورکه کنه نو کوم طهر کې چې جمانه د کړي کې یو طلاق ورکه او به کدا طهر یو کالو ګدوم د قشان بي به مثلا یو کال پس هیڅ را لیکنه هغه نه هیڅ تیر شو به چې به توراله به بل ورکه کار څومره ټیم پکې تیرې دلو دي کې موږ قشان صبر کینو صبر کو دی وځي حمل بم شوی عدت به تیر شوی د ختمه بي لہذا غي ضرورت پاتې نشو وره فصار كالممتده بشان دغه خد شولا ممتده طهرها چې دغه طهر وګدوي ولهما دغه ډول دلیل اور شیخینو هغه ان الاباحه لعله الحاجه اکبر وګوري دا طلاق ولی جایز دی حاجت په وجوانی د سیدا یو طلاق ورکو او بل طلاق تبه حاجت پیش را لې هغه لپاره به طلاق ورکي هغه لپاره څومره زمانہ کې بیش راځي د حاجت میش کې راځي د چا چې هیڅ وی هیڅ تیرې دوه کې راځي چې نوې تور شروع شي او د چا چې هیڅ نه راځي لکه مخ کې تیر شو هغه کې میش پس ورکي د سی وکنه و دا میش چې د کنه دا داسې یو شی چې فطرت سلیمه میش پس وته ته وته دړکیږي چې فطرت سلیمه میش پس کا د میش پس چې طلاق ورکي د سیده چې طلاق وته تړل شوی او به هم طلاق ورکي
لہذا طلاق ټیک شو. به میش پس ګوره به وته تړل شوی دی به هم طلاق ورکي گویا طلاق د حاجت دی پتن لګي سي تعبیر نو کومه کسي حساب کتاب ورسېدلې به نو اصل کې حکم دار چې درې طلاق کې به هر طلاق اله ورکي چې دلیل حاجت موجود شي او دلیل حاجت کلی چې کله زوات الهیز دغه هیز تیر شي تور شروع شي چې زوات الهیز نه نو میش پس دلیل حاجت راځي دلته میش پس ته والشهر دلیلها شهر چې دلیل د حاجت دی کما فی حق العیسه کې هغه خزه چې بډۍ هیز ناراضی نه امید شوی یا په صغیره کې وهذا وجداد لانه د میش د زمانه تجدد الرغبه د زمانه د نوی رغبت ده علامه علیه الجبله السلیمه بدی باندې قائم دی جبله سلیمه هغه چې فطرت سلیمه یې غمیش کې او پیروتی تړي کیږي او ګره چا همیش کې بار بار وتی تړي کیږي اصل کې د فطرت سلیمه نه ده چې ته د حیوانات فطرت دي فصلها علما دا صلاحیت لري د همیش چې دا د نشانی جوړ شي او دلیل دی جوړ شي پدې کې چالکا وته ته حاجت دی او بهم طلاق ورکې معلومی کې طلاق د سی وایا وته کې رغبت دی او بهم طلاق ورکې معلومی کې چې طلاق د حاجت او چې کله طلاق د حاجت طلاق ورکې به خو سنتي نو کنه نه پیږي بخلاف الممتد الطهرة ولأن العالم في حقها انما هو الطهر وذك نشانی دغه په حق کې بچا معنی راځي په طهر باندې چې کله طهر راشي او وته نه کې طلاق ورکې د دلیل د دې چې حاجت دی وتا او هو مرجو فيها وغي هر وخت کې ده راتل لو به بس طهر راتل د امید کې دي شي په کل زمان ولا يرجى مال حمل حالان کې حمل چی امید د هز دا ممکن نه حمل بالت کې جوین راځي غ هز نه بس به کو نو یار